د روچته کنه څه چلو شو دی خو د داسې ګڼل لکه زما خپلې لور چې د خلکو داسې ماشوم روچتوي نو خلکو د خپل بچي را مخکې شي دا ماشومه به دې ګرځېده اوس یې قدم هغه شو ګرځېده به د خپلې ګلې نه چېرته هم نه تللی د خپله کوڅه کې به تاوېده بس هېڅ چېرته هم نه ټوله ورځ خو به سم قیامت دی او به ټوله ورځ د 8 بجو نه واله او 4 پورې ډېرې وکړولم ډېره زیاتې وکړولم خیر دا چې د کور په خوا کې په کنډر کې پرته او به ډېره زیاتې وکړولم او بس بیا چې زما لیور ولیده په ګورکه کې دې سره څه وو خو زما لیور په بیا هم شک نه کولی شي دا خو ټوله ورځ ګرځي نو بس د وی چې په چاکر بزي نو بس هغه داسې تو چې زما لیور کور ته راغله بس چې بیا دی یو 15 منټه تېر شو زما لیور څنګه کېناست هغه لا دمه شوی نو په دې کې آواز شوې ماشومه پیدا شو ګرانو کتونکو سلامونه علب خان شیرپوی ما کیمرامین ناصر یاسر خان دی د هغه کور نه موجود یم په کوم کور کې چې د یو نیم کال یا د 14 میاشتو ماشومه ډېره په بېدردۍ سره وجلې شوې ده یقینا نن دویمه ورځ ده بېګا خورو ته سپارلې شوې ده ډېر لوی غم دی زموږ د علاقې غم دی هر پلار پې خفه دی هره مور پې خفه ده خو هغه مور چې د هغې زړه د غوښې وي نه چې د کاڼي زړه یې وي ځکه چې کمې زنانه دغه ماشومه وجلې وه نو هغې بېګا اعتراف جرم کړی دی په خپلو خبرو کې دا ویلي دي چې ما به د ښځې سره هر وخت جنګ جګړې کولې او خبرې اترې به هم کولې بیا ورسره چې کوم دی دغه ماشوم چې کله دغه ډیران کې غورځوله د دغې نه مخکې د دې کلي خلکو په دغه ډیران باندې بار تک کړی دی خو بس په دغه ټیم کې پانسي کړې ده او ډېر ظلم یې پرې کړی دی ډېر زیات یې ورسره کړی دی بیا دغه ځای کې غورځولې ده او کور چې کوم دی نو هغه دا دی دا دیوال وګورئ دا دیوال دی ګرانو کتونکو زموږ په دې معاشره کې اوس د زنانو وینې سپینې شوي دي زنانه په ماشومانو اسره نه کوي د یور سره فتنه بغض حسد بیا بنه هغه د ماشومانو وجه نه کوي بیا زموږ په دې سیمه کې جعلي پیران راغلي دي هغه جعلي پیران چې کم دی د زنانه انتخابي قدم ته یعنی بدپیلۍ ته مجبوره کړي ورته دا وایي چې یاره دا تعویض ډېر رقم کار کوي دا پلانکي ماشوم به مري دا ماشوم به مري او ستا مرادونه به پوره کیږي نو دا ځان د جهنم ورکوي دغه زنانه دې ووري چې ځان د جهنم ورکې هېڅ ګټه نه کوې تا بل ته نقصان ورکړه نو خپله دې کومه ښه دروز به او د دې نه پس به ته چا سره سترګې څنګه لګې تا خو یو مور له درد ورکړه بیا ما دې زنانه سره خبرې کولې یو ډېره پښتنه زنانه چې دې کور کې به ورسره هر وخت جګړې کولې خو دې خپل خاوند ته به نه وي او بلکل دا واضحه ده چې د هغې ښځې خاوند به خبرېده خبر به بله خبره پکې دا شوه چې دا شهزاد دی دا شهزاد د کامران سانډوم دی او دې شهزاد پرونه داسې چې خبر شوي دی نو ډېرې زیاتې منډې وهلې دي نو په اخیرني ټیم کې پولیس چې کوم دی د شک په بنا باندې اوچت کړی دی نالونه یې ولوالې دي خپې او ډېر زیات ځوړند کړی ډېر زیات ظلم نو دا د یو ظلم د پاسه بل ظلم پکې راغی د دوی خفګان یو په دوه شو د یو بل خفګان دی نو ډېر افسوسناکه خبره ده د دې خورکې سره به خبرې اترې کومه خورکې د لور عمر به څومره و دا د یو نیم کال او دغه ټیم کې چېرته وه د خپله کوڅه کې لوبې کولې 2 ځله کور ته راغله په 3 ځله کور ته رانغله بیا موږ وی چاکره به یې چې ومکته نه وه چاکره دې کورونو کې هر څه کې وکتله ټولو کورونو کې مو کته دي کره نه او چې بیا مې دي کره دا ورکوټې لیور ورولېږلو نو د دې ورته هلو دا کور کې نه وه د دې ورته هلو دا تلې به ډاکټر ته بس بیا بیا هغه معلومات وکړو دا خو ستا ګوان کې ونه لکه دا اخري ټیمه پورې نه وه بس دا نه وه بیا راغله بس 11 منټه پس بیا راغله بس بیا 4 پورې ماشومه نه وه یو کله ماشومه برآمد شوه نو بدی بیا پیدا شو نو بدی بیا اسپیټال ته وړل بیا د مون سره رااله او دغه کچن سره ودرېده او پولیس هم بیا پولیس هغه وغوښته پولیس وغوښته بیا پولیس بوتله هغې شک راغی د هغې په شک راغی ستا اوس دې ټیم کې مطمئن یې او دې مخکې م ویلي وي دا غم به راته جوړوم یا له به جنګ پرېږدم چې مړي پکې وکړم نو بس زما پې اوس اعتبار پیدا شو زما خو په اعتبار نه و چې خلک جنګونه کوي خو خیر دی بس داسې څوک نه کوي
خو بس اوس مې په اعتبار رالو چې بس مړی وکړو همدې کړی دی زما په دې شک دی او په دغه د دې نه یو شپه مخکې را سره جنګ کړو ما سره یې نو کړی زما د خواهې سره یې کړو ما ولې جواب نو ورکړی زما د لیور سره یې هم کړو زما سخر سره یې هم کړو زما خواهې سره یې هم کړو جنګ یې کړو خواهې سره به یې جګړې کولې او ډېرې زیاتې به یې کولې زما خواهې به ورته هېڅ هم نه ویله په دغه ورځې رویه څنګه وه او بس په سهار له به دې سره خبرې مبرې خو نه کولې بس دې حالت کې به ګرځېده به ډېره زیاته هغه په دې ټوله ورځ کې ستا دې سره مخامختیا نه وشوه چې زما لور دی به نه بس ما دې دا نه مونږ راځو نه وکړ مونږ بس مونږ ولې تعلیم ختم شوی دی دا شهزاد چې کوم دی نو دې کې والد خوړلی شهزاد دا زما اوغ دی ورور مې لیده ته ما ورور هم ویلي دا زما اوغ دی او د بېګناه وال خوړلي دي او بېګناه نیولې دي پوه شوې او د ماشوم راوچته که دا خو یو بل باري سړی چې راشي نو داسې ماشوم پروت یې راوچته یې کړي او ده خو ما سره دا نیکي کړې ده بد یې خو ما سره نه دي کړی او دې ډېر بېګناه بېدرکه والې خپل لاسونه یې پې پړسولي دي پانسي کړی دی پوه شوې نو دې ورسره ډېر ظلم پولیس کړی دی ډېر ظلم یې ورسره کړی دی خلک داسې نه کوي دا خو مسلماني وه چې ده راوچته که نو څه چلو شو دی خو د داسې ګڼل لکه زما خپلې لور چې د خلک داسې چې ماشوم راوچتوي نو خلکو د خپل بچي را مخکې شي دا ماشومه به دې ګرځېده اوس یې قدم هغه شو ګرځېده به دې خپلې ګلې نه چېرته هم نه تللی خپله کوڅه کې به تاوېده بس هېڅ چېرته هم نه ټوله ورځ خو بس هم قیامت دی او به ټوله ورځ د اتو بجو نه واله او څلور پورې ډېرې وکړولم ډېره زیاتې وکړولم ډېر دا چې د کور په خوا کې په کنډر کې پرته او به ډېره زیاتې وکړولم او بس بیا زما لیور ولیده په ګورکه کې دې سره څه وو زما لیور په بیا هم شک نه کولو شي دا خو ټوله ورځ ګرځي نو بس د وی چې په چاکر بزي نو بس هغه داسې تو چې زما لیور کور ته راغله بس چې بیا دی یو 15 منټه تېر شو زما لیور څنګه کېناست هغه ادمه شوی نو په دې کې اواز شوې ماشومه پیدا شو او چې ماشومه پیدا شو بس مونږ کره ښځې هم ډېرې زیاتې بیا بس دا مونږ کره راغله د دغه ماشومه دې زر کور ته راونه دي هسپتال ته یوړه تا ولیده دغه ټایم کې نه هغه ټایم کې ما نه ولیدلې دي چې ښه بس دغه که هسپتال کې بوت لرې بیا مې ولیده هغه ټایم او ډېر ظلم یې ورسره کړی دی لاسونه یې ولې سوځولي دي ډېر زیاته غوږونه یې ولې ډېر خوږ کړي وو دا ګوتې یې ولې خوږ کړې وي ماتې کړې وي ولې ګوتې ډېره بې درېغه خرابه کړې چې دې ځای کې وه نو جړا خو بس راتله خو به تم جړا نه راتله خو جړا راتله نو بیا ورپسې ما ورکه په سر کړه ما به راوستې وه بیا به مې ورپسې خواهې لېږلې وه څوک نه څوک به بس ما لېږلي وو که نه خو زه یې نه په چغه پېښ شوې نه په جړا پېښ شوې په هېڅ څه نه یم پېښ شوې بس چې نشې یې ورکړی وو هر څه چل یې ورسره کړی دی بس زه یې په دغه دا ستا لور ته ها دا یې نوسۍ وه ها تا ته دې پته وه چې د لور سره به یې جګړې کولې جګړې ورسره کول زما مخکې به ورته وي څه چل به ورسره کوم یوه ورځ وي تماشه به د ځان کوي وي او د پرون چې دا 8 بجې غیبه شوه دا ماشومه نو دې شهزادو پسې ټوله ورځ منډې ووهلې د کامران سره ټوله ورځ منډې ووهلې ماشومه چې دې پیدا شوه 5 بجو کې دی ورغلو چې پولیس هم راغلو دی ورغلو چې اوچته یې کړه ولې جنازه وشوه دی اوچت کړو پولیسو بویه تلو چې بویه ته په دې بېګا ټوله شپه هم خوړلې ده اوس 1 بجه دی راغلو وړو یې ژړل ښځه یې ژړل کور کې ولې په څه ګناه دي نیولي اخر دا خو زمونږ زوم هم دی زمونږ تره زوی هم دی د دې لور مې بس اوښ هم دی ورور هم دی شهزاد ستا د بل لور خاوند دی او دا زما د بل لور خاوند دی چېرته شک راته سته نه هېڅ ځان دا خو زما خپل ځان زیږه د تره زوی مې دی زوم مې هم دی ولې ورته راځي او دا نه قضیه کار دی چې دا اوس دې بوتلو دې داسې ووایو ناګهانه ټول لاسونه خپې پې وپړسولو ولې هغه د کار روزګار نه وي څه سړی داسې بې دغه کړو بې کوره یې کړو ویې به خپله ویټه کړو داسې بېسه دا خو یو نیکي ده که پردي خلک ورشي او داسې روچت کړي نو دا خپل بنده کړو د روچت کړو دا خو د ده نوسۍ هم وه دا زما لور خو د خور ده لور یې کېږي شهزاد ته چې اوچت کړی نو ته اوس نن ورځ کې رالې زه بېګا ماښام دې ټلیفون وکړو زه وله راووتم ما وله اوبه به هم ګرځولې دې پسې پولیس لکه نفرې راتله به ما به یاره ما ته خپله لور وه بېګا چې کم وخت کې زه ځوړندولم دي هم ما ته مو وایي چې سچو صاحب زما لور ده دې ځای نه مې دړ دی دغه دړ ما ته څه نه ښکاري دي زه ډېر زیات وویلم خو زه پې بیا هم څه نه ویم خیر دی دی به خپل تفتیش کولو دغه به یې کولو خو لکه خیر تاسو دې د انصاف وکړي ځکه څه نه ویم چې هسې نه بېګاله مې بیا اوچت کړي سوال نه پیدا کېږي چې بیا اوچت کړي لکه نشم ویلی خو لکه به زموږ دا مطالبه د کلي خلکو ته پته نه وه بېګا
کسانو ته اوس هم وي روډ بند و دا کوو زه ورته یم نه روډ نه بند روډ څه بند کړو ځم ډي پي او صاحب ته او ار پي او صاحب ته 400 او آی جي صاحب ته بس زمونږ دا د پیغام دی چې دی خیر دی دلته مونږ ماشومه مړه شوه یو پیغور هغه شو دویم پیغور دا شو چې تاسو زما به دا خپې مو ګورئ دا نښانې به تاسو اوس والئ خپله به وګورئ دویم پیغور دا شو لکه دې بیګا به ماشته کوله نو ما بیګا ایسچو صاحب ته مو وویل اګر نرانو دې زه په 4 کسه والي ما ورته وی دلته مړ خیم په ځان نه منم زه به مې خواښې له څه جواب ورکړم زه به مې هغې ښینې له څه جواب ورکړم ښځې له به څه جواب ورکړم زه به خو دلته شی ما سره بد څه کړي دي ولې دا زما بچي دي اوس هم دا ولاړه دا زما لور ده دی په دغه زه رانیولم چې دا ستا څنګه لور ده دا ما سره ناسته دا زما داسې ده چې خور مې د دې هر سر سم د دې نه ورور شته نه پلار شته د دې چې څه خبرې زه بې خلکو ومه دا زما داسې دي چې کشران دي ما بېګا هغه ته ایسوچو صاحب ته مو وویل چې یاره سرجي زما دا سانډو دی ته ما ځوړندی چې دا لاله شي نو ستا زما دا سانډو دی دا لږ غریب دی او ماشاءالله زه الحمدلله راپټې کار کوم لکونو کروړو په سودا وي مالې خلک راکوي نو زه څه غل نه یم چې دی لکه زه غل ثابت وم زه یې ځوړند کړی یو دوی نالونه والي بله خبره چې سپېږمو کې بیا له بل اوټه باندې اچولې نو بس تاسو خو زه بیا هم ترې نه یم خفه ښې کړي دي کامران د ښځې دا خبرې م دې واورېدې دغه م واورېدې لکه سختې خو تېرې کړي دا کور به تا تپوس هم نه کوو دې هم درته نه دي ویلي هر څه نه وي خبرې جی نه دي ویلي لږ دغه نه یم خبرې کړې او غټ جګړه نه بیا خبرې کړې نور فارسو شو مونږ دا خفه یو په دې چې یاره جي مونږ یې پیار هم وکړو مجرم هم ګیر شو د هغې باوجود زما سانډو شتی پولیس او بیا ایسچو صاحب دله ریمانډ ورکوي که نه اخر ولې بیا ریمانډ هم داسې ریمانډ چې دغه ټول خوږ دی پړسېدلی دی ګرځېدی نه شي نو د پولیس نه مونږ خو شکر ګزار یو مونږ سره ښه هیلپ کړی منډې تړلی تر ډي پي او ډي جي صاحب پورې خو د هغې باوجود بیا مونږ سره دغه ووي چې ستاسو مجرم ګیر دی او نور د بیان راته ویل نه دي او دې خو جینۍ د ستا د ورور لیدلې وه تیمور او چې جینۍ لیدل شوې ده بلکې دغه تروړه چې کومه ده دا زموږ د کور ده زما مندڼي کې هوټل دی د میانو دلته نه وړه مړه راوړمه هغه تروړه چې کومه ده دا د مندڼي پته په دې بیا یو داسې وړې بیا نه وي ډېرې وړې شوې ما نه پټوله که نه او داسې چې غټه به کلو شو بیا راتلې وي او بیا به ماسې ونه وي بس دی به خپلو کې اخوا دې خوا بیا به سم شو بیا به دغه که نه پرون پولیس له چې بیان ورکړه نو هغه څه پیسې وي پولیس له خو جي بس بیان ورکړو د چې ورکړی دی قاتل خو جي موږ ته مخامخ شوي نه ده او پولیس والا ووایي چې لکه ستاسو مسلم ګیر دی تاسو غم مه کوئ هغه ګیر دی که نه خو نور بیا موږ له نه وي ورغلی موږ ته لا پته بیا نه لګېد خپل ورور وي تیمور چې ما لیدلی وه چې یا تیمور ووایي چې زه راتلمه دا راووته په هغې کې ورسره څه واخړه به ورقه دغه وه داسې غټه شان وه که نه داسې لاړه خو هغه بیا شک لکه بیا به موږ نه کوو خو چې کله د بوجې ثبوت شو او د خلکو لیدو نو بیا دغه نه زما زړه مطمئن شو 100% چې کار هم دی کړی دی او جي ستا دوه بچي دي او جي دوه ستا نمبر څه دی جمال زما 0313 98 54 183 ګرانو کتونکو په دې واقعه چې څومره هم خبرې کوي نو هغه کمې دي دا ډېره بوږنېدونکې او ډېره جړوونکې ډېره افسوسناکه واقعه ده خو بیا پکې شهزاده دا ډېر خدمتي انسان دی دې کلي ته چې څوک راشي نو به دې ورته لاس په نامه ولاړي او پولیس ته خو تا ده پته ده چې ډېر ورنږدې کېږي نو ویده کې څه چل دی او یا پولیس سره چې څوک ګرځي نو یا سمګلر وي یا سودخور وي یا څه په بله دنده کې اخته وي دا دوی خپله یو لیبل پیدا کړی دی نو خو ډېر عزت کې نو بیا به دغه شانتي اوچتئ او په دغه ټیم کې دا ماشومه چې کومه ده دا د اوچته کړې ده دغه جړاګانې وګوره چې واقعي ډېر دردناکه چې موږ پرون رسیو نو پرون موږ دلته ګنټه یوه نیمه تېره کړله نن هم پکې راللو نو پولیس والا ته زموږ دا خواست دی چې یو په داسې واقعاتو کې
د والو اجازه خو شته نه. موږ هر ځای کې د کلي خلکو ته وایو چې پولیس سره تعاون کوئ. پولیس سره رډار نه دی لګېدلی. پولیس ته مشکوک خلکو نشاندهي وکړي. خو داسې د خلکو مړه مه ماتوئ چې سړی اوچت کړي. ته خو نه وې که نه ماشوم یې اوچته کړه، ماشوم یې پسې منډې مو وهلې، ماشوم یې پسې هم ګرځېدله او بیا ته بوځې نو خپل تفتیش وکړه، بلکل وکړه، په خبرو کې پته لګي. خو دا داسې وال مرګي دې وهلی دی، داسې مرګي دې وهلی نو راشه او په دې باندې خپله پیمانتیا وښایه او د ده سره کښېنه. اورې بیا به کمپلینټ کوو. نو کمپلینټ یې کوم دی او کمپلینټ چې کوم دی نو ما درته ویلي دي او دې نه پس درته څه وایي نو بلکل ما ته وایه. زه په دې کې په حق یم چې پولیس پر سړی اوچتوي، تفتیش پتې کوي، ولې چې دا پټ مرګ و. په دې ځای په چا شک هم نه راته چې دې کور ښځه به راځي او دا ماشومه به وژني څنګه چې دا خورکۍ وایي چې جنګونه را سره ښه ډېر کړي دي. دا هم راته ویل چې غم به دله ګورم، خو دا خو مې د سره بروسه نه وه چې هغه به راځي او ماشومه به د دې نه وړه ماشومه یار 1.5 کال ماشومه. نو ډېره افسوسناکه پیښه ده، ډېره بوږنېدونکې پیښه ده. خو بس د شهزاد په هغه دغه باندې خفه یو چې شهزاد ډېرې زیاتې منډې وهلې. یوازې زه پرې نه یم خفه، دا خورکۍ هم پرې خفه ده چې څنګه په خپل لور خفه ده. دا دې وخت کې په غم کې دی، دا خواښ هم خفه ده، کامران هم خفه دی. د کامران تنکۍ غوټۍ لاړله. دا ستاسو دی؟ زه یې ترې یم، دا مې ورواره دی. نو بس دا خو د الله طرفه دی. زمونږ خو دا شک هم نه و چې یاره داسې کار به زمونږ په کور کې کېږي او ښځه به کوي. دا خو زمونږ په ذهن کې هم دا خبرې نه وې. لکه زنانو به جګړې مګړې کولې مونږ به رالو، زه به هم رالم، خدای شته کنځل ناروا به مې دواړو ته وې، دې ته به مې هغې ته هم. خو لکه دې ښځې ما له جواب د دې کامران ښځې ما له جواب اوسه پورې نه یې راکړی. هغې به لکه یو ځلې په مونږ راپورټ هم وکړو په ما پرور مې چې یاره دې ما وښي. نو چې انسان سمې نو څوک هم نه وښي. دا سمه نه مونږ ته ستا خبره هم نه کړې. بلکل پښتنه ښځه ده. خو بس درد چې کوم دی هغه خدای پاک ورکړه. دی بلکل د پاسېدو نه یې ویستی دی. دی به چې پاسې نو ډېر په دغه باندې به دی پاسې مشر ده ونیسه. دا چې کوم دی دا د کامران پلار دی او ډېر زیات چې کوم دی نو دا درد هم دی، هغه درد هم دی او ورسره چې کوم دی دا سخر دی. دا سخر هم چې کوم دی د دین هم ازارمنه وه، د خواښې نه مزارمنه وه. ځکه نن په اتکړو کې ده، ځکه نن په حوالات کې ده، ځکه نن تفتیش روان دی دغې ښځې نه. خو په ښځو باندې اعتماد اوس پاتې نه شو چې په کور کې درته داسې بن را پیدا شي، داسې ښځه یور ډېره لرې رشته وي. دا نیتونه چې کومه ده صحیح دی. خو ته وایې چې زه به پردی کور وان کړم او خپل به پرې جوړ کړم، نو داسې هم نه ده. هغه ته وایې زه د بل په بېعزتۍ کې به خپل عزت وینم، نو داسې هم نه ده. همیشه به چې کوم دی دغه شانتې سروالې بروالې ګرځې. نو ډېر خفه یو په ده باندې مو په دې باندې مو ډېر خفه یو. موږ سره خیر د ډي پي او صاحب موږ ډېر تعاون کړی، موږ ته دړ میلوي. اوس هم د 400 ډي پي او صاحب د موږ سره میلو شي، را دي شي، موږ سره دې کښېني که نه. بلکل به سره کښېني، بلکل به سره کښېني. ډي پي او صاحب به راځي، تکړه سړی دی، هغه به دلته کې راځي یا به تا سره کښېني، په دې باندې نه شرمنده کېږي. ګرانو کتونکو دې کې پولیس ډېر زیات خواري کړې ده که نه. د سیټي سیچو ډېره زیاته خواري کړې ده بهرمن خان. ورسره چې کوم دی ډي پي او صاحب جواد خان ډي اس پي پرون د دې ځای نه تلل نه تر اخري خده پورې. خو اخري دا وه چې دا کاته په دې کور کې وه، نو دا هم د دې کور سړی دی، دی اوچت کړی دی. په دغې باندې موږ ته خفګان نشته. خو خفګان چې دې خلکو ته دی نو هغې دونه مرګي وهلي دی چې هغې د لادو بادو ایسته دی که نه. نو په دې باندې خفګان دی. نو دې د ازالو شي. مننه.